متقي څلور مرتبې لري. یو متقي هغه چاته ویل کېږي چې له شرک نه ځان ساتي. یو دویم متقي هغه چاته ویل کېږي دویمه معنا باندې چې سړی ځان له ګناه کبیرو نه ساتي او په صغیره ګناهونو باندې کوي او اصرار نه پې باندې کوي. دا یې څو دا یې دویمه خبره. درېیمه دا د طالبانو چې کوم شي کې چې بأس نه وي باک نه وي ورباندې تی ځکه نه کوي چې داسې نه وي چې ګناه سي. یو شي کې ګناه سته ده نه تی د دې په خاطر نه کوي چې داسې نه وي ګناه کې واقع نه سي. درېیمه معنا د تقوا دا ده د متقي. تقوا څه معنا؟ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما بأس به. نو دا طالبانو هغه مرتبه ده چې دلته به صغایر هم نه کوي. ځکه یو شي کې چې ګناه نه وي تی د دې په خاطر نه کوي ګناه خو نسته ده نه کوي وایي داسې نشي چې ګناه پکې سي نو صغیره خو بیخي نه کوي په دې معنا باندې. نو دا درېیمه مرتبه دي چانس. نو څوک وایي چې شرک نه کوي دا متقي ده. څوک وایي چې کبایر نه کوي او په صغایرو اصرار نه کوي لږ لږې کولی اصرار یې نه پې کوي بیا متقي ده. درېیمه رایه دا ده چې نه به صغایر کوي یو شی چې ګناه نه وي خو تی د دې په خاطر نه کوي چې ګناه کې واقع نه سم دا په درېیمه معنا باندې متقي ده. خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التقى. پرېږده ګناه وړه او غټه یې فهو التقى بس دا تقوا ده.